ګرانو کتونکو دې وخت کې زه موجود یم د السګیر ګارډن پبلک سکول یو بل محترم استاد سره او د هغوی نه به مو د دې ملي پاک نه پوښتنه کوو. سره ټول نه مخکې راته خپل ځان شان تعارف وکړئ. زما عبدالوهاب کاکړ نوم دی او زه بیسیکلي 400 سره تعلق ساتم او دلته چې کوم دی السید ګارډن سکول اینډ کالج او فزکس ټیچر یم. سر سبا ویل غواړم یقینا چې موږ نن وکتل ستاسو سټوډنټانو د فزکس داسې ماډل تیار کړي چې موږ ته زموږ هغه د 9 10 او فرست ایئر سیکنډري وخت یاد کو کوم چې موږ هغه ماډلز کتل او موږ سټډي کول نو تاسو څونه مې یاد کړی دی انشاءالله سر. یاره جی زه به درته ووایم چې هر یو څیز چې کوم دی هغه په خوارۍ او په محنت باندې کېږي. څنګه چې اباسین صاحب وایي چې که رازمت تکل کوې پاسه شپې روڼې کاره شوګیرو په بیه ډېر د کار څیزونه کېږي. زموږ چې کوم ارګنایزر دی وجاهت صاحب او د کیمسټرۍ باندې موږ سره خیال صاحب دی اسف صاحب دی داسې اسحاق صاحب دی نور کسان دي ټولو چې کوم دی ډېره خواري کړې ده ډېر محنت یې کړی دی او دا ټول د هغې ایفرټس چې کوم دی د هغې کنکلوژن دی چې نن په ټول چې څونه میله ده څونه فیسټیول دی هغې کې زموږ چې کوم ساینټیفیک ماډلز دي نو هغه چې کوم دی ډېر زیات نمایه دي نو دا ټول زموږ چې کوم دی د سټوډنټانو زموږ د ټیچرز چې کوم دی د هغې د ریزلټ نتیجه ده. سر د بټګرام په حق لمانده کې په عام توګه مانده کې دا ویل کېږي چې دا یو پسمانده علاقه ده. د هغې مین وجه دا ده چې د بټګرام سټوډنټ ته اپورچونټیز نه میلاویږي خو چې چېرته هم د سټوډنټس ته اپورچونټیز میلاو شوي دي نو هغوی د هغې نه ډېره فایده اخیستې ده او ثابت کړې ده چې زنان هم هو توی مټي به یې زړه خیزه ساقي. تاسو به د بټګرام په حق لمانده څه ویل غواړئ سر؟ جی دا دغه خو ورته موږ نشو ویلی بیکورډ علاقه خو ورته موږ نشو ویلی ځکه چې څنګه چې نورو ادارونو څنګه چې د نورو ځایونو نه ډاکټران انجینران او څونه مختلف هر یو فیکلټي هماغه شان د دې ځایونو نه خلک وځي میډیکل فیلډ ته وځي انجینرینګ فیلډ ته وځي نو که مطلب دا دی که بیکورډ وه خو لسته کاله مخکې به وه اوس چې کوم دی اوس دې وخت سره خو ګرومینګ کې را اوس هم مطلب دا دی فارورډ ده مخکې چې کوم دی هم خلک چې کوم دی روان دي او چې کومې ادارې دلته کار کوي کوم دغه نو ټول چې کوم دی لکه ښه محنت کوي ښه خواري کوي او داسې قسمه اپورچونټي میلاویږي لکه دې ځای کې اوس دا مشاعره کېده نو ما را دې ځای د خلکو د مینې ته کتل چې دوی ډېر زیات ټایم ورکوي ډېر خوشحالېږي او زه وایم چې انشاءالله غرض لرې نه ده کله چې بټګرام په ایجوکیشن کې په نور فیلډ کې د هریپور دغه شان ایبټ آباد پېښور 400 مردان مقابلې نو ډېر مخکې به ځي انشاءالله ډېر مخکې به ځي. سر اخرنۍ پوښتنه درنه کوم چې د ښکلي بټګرام ثقافتي ملي باره کې به څه ویل غواړئ؟ یاره دا خو چې کوم دی یو ډېر زبردست دی ډي سي صاحب چې کوم دی 2015 کې زما ذهن ته راځي په پېښور یونیورسټي ټاون کې هغه وخت کې ډي سی صاحب چې کوم دی الطاف حسین صاحب دی اے سی پېښور نو هغه وخت کې د کړی وه په پېښور کې او اوس چې کوم دی دا د ډېر زیات زبردست سټیپ دی د دې ځای لپاره او ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه کوي چې داسې فیسټیول بیا راشي او انشاءالله داسې به راځي او دا خلک چې کوم دی بټګرام به مخکې ځي او نور به مخکې ځي او انشاءالله ډېر فارورډ به انشاءالله په هر یو لیول به بټګرام مخکې په ثقافت په ایجوکیشن پر څه به دی مخکې انشاءالله. ډېر مهرباني سر جی تھینک یو سو مچ.